ډایټینګ دی نه کوي او دا استعمال لیو کې ان شاء الله تعالی ډیر زر به ورته پیدا میلاو شي. میاشت کې 10-15 کیلو به دا ان شاء الله تعالی کمیږي. هر په نهره باندې که لیمبو او شهد دا مونږ استعمال کړو نو ان شاء الله ډیر زیاتې پیدې دا به مونږ او تاسو ته حاصل شي. ګوره مونږ تاسو ډاکټرانو پسې ګرځو که نه یاره دا میډیسن وخوره دا وخوره دا وخوره. ګوره مونږ تاسو خپلې معدې په دې دوایانو باندې خرابې کړئ. زه تاسو ته هغه طریقه ښیم چې کومه طریقه کې ستاسو پیدا ده نو زه خپل هم استعمال شروع کوم او ملګرو تاسو ته مې چې دا استعمال کوي ان شاء الله ډېرې زیاتې پیدې دا به تاسو ته حاصلې شي. که موږ او تاسو لیمبو او شهد سحر په نهره موږ او تاسو استعمال کړل په داسې طریقې سره چې کومه طریقه زه تاسو ته ښیم که په هغه طریقې سره موږ استعمال د لیمبو د شهد وکړو نو ان شاء الله تعالی ډېرې زیاتې پیدې دي انتهایی ښایسته پیدې دي دا به موږ تاسو ته ډېره زیاته پیدا راکړي. نو ملګرو هغه طریقه زه تاسو ته ښیم او د څه بیمارو دپاره دا زمونږ او ستاسو دپاره پیدمند دی چې کمې بیمارۍ د دې سره ختمیږي هغه بیمارۍ زه تاسو ته ذکر کوم. خو اول طریقه کار زه تاسو ته ښیم چې په کومه طریقې باندې به تاسو د لیمبو او د شهد استعمال کوئ سحر په نهره. ګوره طریقه کار دا دی چې نیم لیمبو به راوالې نیم لیمبو دا به نچوړ کې په یو ګیلاس کې صحیح ده او بیا به یو غټه چمچه شهد راوالې دا به پکې میلاو کې او دې ته به نیم ګرم پانی چې هغه تړمې اوبه ورته موږ وایو تړمې اوبه به ورته واچوئ او دا به مکس کوئ. مکس به کوئ چې مکس هم کړه ښه مکس شو نو دا به بیا موږ سحر په نهره سکو سحر په نهره به مونږ دا سکو نو کومې پیدې تاسو ته په دې باندې حاصلېږي. نو ملګرو اولنۍ پیدا چې زمونږ او ستاسو دایمي نزلۍ زکامي زمونږ او ستاسو د معدې بیماري دا به ورسره ختمیږي. ګوره مونږ تاسو چې کوم دی که شهد او لیمبو دا سحر په نهره مونږ استعمال کړو نو د نزلې د زکام د دې نه به زمونږ او ستاسو حفاظت راشي. مونږ تاسو بچرې هم نزله زکام د دې سیز به مونږ تاسو نه مخامخ کیږو. بل لاره چې د معدې بیماری دا به مونږ تاسو ته نه لګي. ګوره زموږ په معده کې کم جراثیم کم دغی او د معدې چې کمې بیماریانې دي کم مرضونه دي د دغې نه به مونږ تاسو ته نجات میلاویږي زموږ ستاسو معدې دا به نه خرابیږي. ګوره شهد او لیمبو کې الله پاک داسې یو کمال ایښی دی چې دې سره زموږ ستاسو معده ټیک کیږي نزله زکام دا ورسره ختمیږي. دویم زموږ ستاسو نظام هاضمه زموږ ستاسو هاضمه نه راځي د چا ګیسي د چا قبضي د دې دپاره نه دی دا انتهایی زبردست نسخه ده. که د چا ګیسي که نه ګیس د لاسه تنګي د چا قبضي د قبض د لاسه تنګي مړه چې نظام هاضمه یې خرابوي که نه نو انشاءالله تعالی چې دا استعمال وکړي نو انشاءالله ډېره زیاته پیدا ورته میلاو شي انتهایی زیاته پیدا ورته میلاو شي. کچری تاسو د قبض او د ګیس شکارې نو سحر لیمبو او شهد استعمال کوي ان شاء الله تعالی ډیره زیاته پیدا به تاسو ته میلاو شي. بل لاره چې د چا جسم ډیر غټي وجود ډیر زیات غټي نو د هغې دپاره دا انتهایی مفید دی. ډایټینګ دی نه کوي او دا استعمال لیو کې ان شاء الله تعالی ډیر زر به ورته پیدا میلاو شي. میاشت کې 10-15 کیلو به دا ان شاء الله تعالی کمیږي. د هغې وجه دا ده چې د لیمبو او د شهد سره د وجود چې کومه پزول چربي ده هغه چربي ختمیږي دا هغه پزول چربي دا ختمی. بل دا ده چې څوک د چای مای دا شي د دې شیزونو شوقي که نه او د دې لاسې په سر دړي سر پې بوجي سر پې باري دغې کسان دي دا سحر په نهره استعمال وکړي ان شاء الله تعالی نه به د سر بوجي نه به په سر باندې باري به یې په سر. نو کچا د دې استعمال وکړو ان شاء الله تعالی ډېرې زیاتې پیدې نورې انتهایی دونه پیدې دي چې د شمارلو نه دي. ملګرو دا ښایسته پیدې ما تاسو سره شریکې کړې نو تاسو هم د خپلو ملګرو سره شریکې کوئ ځکه که زما او ستا د لاسه یو مسلمان رور ته خیر ورسیږي نو ان شاء الله زموږ او ستاسو پکې پیدا یو مسلمان رور به موږ ته دعاګانې کوي. نو خپلو دعاګانو کې ما هم یاد ساتئ او ټولو ملګرو سره دا پیغام شریک کوئ. بله خبره که تاسو ته داسې عطر پکاري چې یاره زه داسې عطر ولګوم چې یاره ما نه خلک تپوس وکړي چې یاره دا عطر دې کوم ځای اخیستی دي او دا عطر ستاسو چېرته و او دا تاسو څنګه خوشبو لګولې ده او سړی درسره خوشحالېږي. داسې عطر لګول نه دي پکار چې یاره خلک ستا نه تنګېږي. نو که تاسو ته داسې عطر پکاري
نو زما دغه واتس اپ نمبر دی، په دې زما سره رابطه وکړئ. تاسو ته به آل پاکستان ډیلیوري چې کوم ځای تاسو پاکستان کې غواړئ تاسو ته به ډیلیور کیږي ان شاء الله.